بسم الله الرحمن الرحیم. یو زمونږ په دې معاشره کې یو غلط رواج او یو غلطه طریقه چې دا د مسلمانانو او خصوصا د ملګزارو منځ کې دا روانه دا ډېر بد اثر کوي په مسلمانانو باندې. الان کې رسول الله داسې کار نه منع کړی. یو داسې کار چې زمونږ د دینداره طبقه ده، د جومات د مسجد والا مسلمانان په هغه طبقه کې اخته دي او ګناه کې اړم دي. دغه ګناه نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي. هغه ګناه څه ده؟ هغه په جومات کې اعلان کول دي. د چا نه چې یو شی ورک شي، نو آیا د دې لپاره په جومات کې اعلان شي کولی که نه شي کولی؟ دا جایز دی که جایز نه دی؟ نو دې باره کې محترمو یو داسې یو شی دی چې د چا نه په جومات کې ورک شوی، نو د هغې دپاره عالمانو لیکلي چې په جومات کې اعلان شي کولی. د چا نه یو شی په جومات کې ورک شوی دی، نو په مسجد کې باید د هغې دپاره اعلان شي کولی چې زما نه د پلانکې شی ورک شوی دی او که چا موندلی ماله دې راکړي. او چې کوم شی د مسجد نه بار کوم خلک د چا نه ورک شي او بیا کوم خلک په سرادي جومات کې د هغې دپاره اعلان کوي، په روسپیکل باندې اصلي په جمع کې اعلان کوي، نو د هغې دپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو هغې ته په جواب کې هسې وایئ چې لا رد الله علیک، الله دې تا ته کوم شی چې ستا نه ورک شوی دی الله دې تا ته را پیدا نه کړي، خیرې ورته وکړئ. ولې؟ ځکه جوماتونه مسجدونه د دې ورک شوو شیانو د اعلانونو دپاره نه دي پیدا جوړ شوي، او دا چې کومه د خلکو دیرې نه دي، بلکې دا د الله تعالی کورونه دي. په دې کې به خلک د الله تعالی عبادت کوي، د الله تعالی یاد عبادت به کوي. نو لهذا په جومات کې به خپله باندې اعلان مه کوئ، او که بل چا د ورک شوي شي دپاره کوو، نو تاسو ورته دغه وایئ چې الله دې تا ته راواپس نه کړي، تا ته دې دغه شی الله پاک چې کوم دی راواپس نه کړي. ځکه جومات دا د الله تعالی کور دی. د دې ادب د دې احترام دا پر مسلمان لازم دی چې د دې ادب وکړي، په دې کې د الله عبادت وکړي،